د څلورو کسانو مغفرت الله جل شانه نه نصیب کوي، یعنی څلور کسان الله جل شانه نه بخي په دې رمضان المبارک کې، په دې مبارکو شپو کې چې د شب قدر شپه را روانه ده، د اختر د عام معافی شپه را روانه ده، دا څومره برکتي شپې ورځې دي، دا څومره برکتي لمحې چې روانې دي تیریږي، په دې کې الله جل شانه د څلورو قسمه کسانو بخنه او مغفرت نه کوي. هغه څلور قسمه کسان کم دي؟ د ټولو نه مخکې دا یاد وساتئ، کوم خلک چې په دې رمضان المبارک کې د الله د رضا دپاره روژې ونیسي، د الله د رضا دپاره د قرآن عظیم الشان تلاوت وکړي، د شپې قیام وکړي، نوافل وکړي، ذکر اذکار کوي، صدقې وغیره کوي، په دغې ټولو نیکو اعمالو سره په دې مبارکه شپه باندې الله جل شانه په آخري شپه د رمضان المبارک باندې د دغې ټولو مسلمانانو د دغې ټولو بندګانو عام مغفرت کوي. الله جل شانه د طرف نه اعلان کیږي چې زی ما تاسو وبخلی، ستاسو مغفرت وشو. بیا یوه شپه چې د لیلة القدر شپه را روانه ده، په دې اخري شپو کې چې اوس تیریږي لګیا دی، په دې کې الله جل شانه د خپلو بندګانو مغفرت کوي. څومره یو برکتي عظیمه شپه ده. نو څلور داسې بدبخته انسانان دي چې د دغې ټولو برکاتو نه محروم دي، د دې مغفرت به نه کیږي، دی به د دغې ټولو برکاتو نه محروم وي. هغه څلور قسمه کسان څوک دي؟ د الله دپاره ځان وباسئ، د دغې عملونو نه، د دغې څلور قسمه کسانو نه ځان محفوظ کړئ، د دغې څلور قسمه عملونو نه. د اوس نه عام د معافی شپه را روانه ده، د لیلة القدر شپه را روانه ده، د اختر شپه را روانه ده، نو لهذا اوس نه دغه عملونه که څوک پکې مبتلا وي، توبه طایب شئ، په سچه باندې الله نه توبه وغواړئ، توبه او معافي طلب کوئ د الله نه، نو انشاءالله الله به معاف کړي او د دغې ټولو برکتونو کې به ستاسو هم حصه وشي. څلور قسمه کسان کم دي؟ شراب خور، د نشې عادي انسان، د دغسې کس الله جل شانه مغفرت نه نصیب کوي په دغې مبارکو شپو ورځو کې. د مور و پلار د والدینو نافرمانه چې مور و پلار عاق کړی وي او د مور و پلار زړه د هغې نه خفه وي او ډېر په سخته باندې د مور و پلار نافرماني کوي، د دغسې انسان هم مغفرت نه نصیب کیږي په دغې مبارکو شپو ورځو کې. او ورپسې دریم نمبر کوم سړی چې د رشته دارانو سره تعلق صحیح نه ساتي، رشته یې ورسره ختمه کړې وي، رشته یې ورسره کټ کړي وي، د دغسې کس به هم الله جل شانه مغفرت نه نصیب کوي. او ورپسې اخرنی په زړه کې بغض او کینه ساتونکی انسان چې د بل مسلمان رور دپاره دی په خپل زړه کې بغض کینه ساتي، د دغسې کس به هم الله جل شانه مغفرت نه نصیب کوي. واورئ مسلمانانو ورونو، که ته نشهیې لاړ شه، اوس نه توبه وباسه، د نشې نه توبه که، الله جل شانه به دې معاف کړي، ډېر رحیم او کریم ذات دی. که ته د مور و پلار نافرمانه لاړ شه، معافي دې وغواړه، مور و پلار نه معافي وغواړه، مور و پلار خوشحاله که، الله جل شانه به دې معاف کړي. که چېرته تا رشته داران خفه کړي، د هغې سره یې تعلق ختم کړي، لاړ شه د اختر نه مخکې په دې ورځو کې ورسره تعلق بحال که، راویې غواړه، ته ورشه تعلق ورسره جوړ که، الله به دې معاف کړي. که چیرته د یو مسلمان رور دپاره چې نن سبا موږ او تاسو ټول پکې مبتلا یو، هر انسان هر دویم انسان ته په زړه کې بغض ساتلی وي. ولې ساتو؟ یو انسان ته الله ترقي ورکړه، الله علم ورکو، الله مال ورکو، الله ورته عزت ورکو، نو الله ورکړي دي، زما او ستاسو حق جوړېږي چې موږ او تاسو هغه سره بغض ساتو. یو انسان ته الله ترقي ورکړه، الله ته تم دعا وکړه، یا الله دا ستا بنده دی، تا ورته ترقي ورکړه، یا الله ما ته هم ترقي را نصیب کړه. ته په زړه کې ولې د بغض دغه اور په ځان باندې لګې؟ ولې د جهنم انګار او د جهنم اورونه ځان ته متوجه کې؟ ګوره، که چیرته تا یو مسلمان ورور ته په زړه کې بغض او حسد ساتلی وي، مغفرت دې نه کیږي په دې شب قدر کې، په دې لیلة القدر کې، په دې اخري شپه د رمضان المبارک کې چې د ټولو مسلمانانو عام معافي اعلان کیږي، ستا به پکې حصه نه وي، ستا مغفرت الله جل شانه نه کوي. فایده څه ده چې زموږ او ستاسو د یو مسلمان ورور سره بغض کوو، د هغه سره حسد کوو، د هغه خپې وهو؟ الله هغه ته مال ورکړی، ته الله ته ووایې یا الله ستا بنده دی، تا ورته مال ورکو، یا الله ما ته مال راکړي، یا الله ما ته پیسه راکړي، یا الله ما ته جایداد راکړي، یا الله ما ته عزت راکړي، یا الله هغه ته تا ورکړی ما ته هم راکړي. ضرورت څه دی؟ فایده څه ده د حسد د بغض؟ قسم دی نقصان دی پکې، تباهي ده، د دواړو جهانونو تباهي، د دنیا او د آخرت تباهي ده پکې. د آخرت خو هغه تباهي ده چې د عذابونو سره به مخامخ شي، د دنیا تباهي پکې دا ده چې داسې مبارکې شپې ورځې دي د دې د خیر نه ته محروم کیږي، او دغسې ورسره دنیوي
د ټولو نه غټ نقصان دا دی چې د چا سره ته بغض او حسد کې هغه بېغمه په خپلو مزو کې خپله زندګي تیروي او ته به شپه ورځ په ځان باندې به اور لګولی او د هغه په باره کې به دغه نیګټیو او غلط سوچونه کې ابه خبره مې به په خپلو مزو کې خو تا به ځان تباه کړی شپه ورځ به په دې سوچونو کې او شپه ورځ به په دې کې لګېدلی چې کله به دا راغورځېږي راغورځېږي نه هغه الله نور هم اوچتوي الله هغه ته نور هم عزت ورکوي ستا په بغض سره د هغه په عزت کې کمی نه راځي نو لهذا دا څلور داسې ګناهونه دي چې دا تا د تباهۍ سره مخ کوي د دغې ټولو برکاتو نه دې محروم کوي لهذا اوس نه توبه تایب شئ د خپلو ملګرو سره دغه ویډیو پیغام زموږ شریک کوئ خپلو رشته دارانو ته یې ولېږئ خپلو یارانو دوستانو ته یې ولېږئ چې تر اختر راتلو نه مخکې د دغې مبارکې شپو د ختمېدو تېرېدو نه مخکې مونږ تاسو د دغې عملونو ځان وساتو الله دې مونږ تاسو په هغې بندګانو کې شامل کړي چې د هغې به عام معافي کېږي د الله د طرف نه او هغې ته به عفو نصیب کېږي او دغه ټول خیرونه او برکتونه د الله جل شانه زمونږ او ستاسو په دې رمضان مبارک کې نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة